अस्सलाम वालेकुम मलगोरो د حسن علي انټرویو راغلی دا د حسن علي یو ویډیو راغلی دا چې پای کې د پاکستان په ټیم باندې ډېر کړی تنقید کړی دی. حسن علي ډېر سپینې خبرې کړي چونکې یو کلاډي چې هغه دا سوچ وي چې زه به د پاکستان ټیم کې شاملېږم نو هغه هیڅ کله هم دومره سپینې خبرې نشي کولی. اوس حسن علي څه خبرې کړي دي ډیټیل سره په خبره کوو. حسن علي یو ویډیو راغلی دا چې پای کې حسن علي شروعات د دې خبرې کړي چې زه ډېر زیات پریشان یم چې ولې د پاکستان د ټیم دا حال شو، د پاکستان ټیم ولې دومره خراب شو، زموږ کرکټ ولې دومره خراب شو. ایز ا کرکټر زه ډېر زیات سوچ کوم، ډېر زیات پریشان یم چې د پاکستان د ټیم د دې کمزورۍ د دې ډاون فال وجه څه ده، ولې دومره ډېر زیات خراب شو. مخکې حسن علي په خپله ویډیو کې ویلي دي چې بنګلادیش نه موږ 4 میچونه بایلل، موږ خپل کرکټ ډېر زیات خراب کو او ډېر زیات خراب حال ته مروسته دی او د دې وجه سیستم دی، د دې وجه سیستم دی. بار چینج سلیکشن کمیټای کې، کوچنګ سټاف کې بار تبدیلی، سیستم چې کوم دی د پاکستان ټیم صحیح طریقې سره نه منیج کوي، صحیح طریقې سره نشي هینډل کولی او د پاکستان د هر غټه وجه چې کوم ده هغه سیستم ده. په سیستم باندې حسن علي سوال اوچت کړی. سیستم مطلب څه؟ پاکستان کرکټ بورډ، د پاکستان کرکټ ټیم کوچنګ سټاف، د پاکستان کرکټ ټیم سلیکشن کمیټي دی له سیستم، دا ټول سیستم د لاندې راځي. نو حسن علي غوټ کوېسچن په سیستم باندې اوچت کړی. بل مزید حسن علي ویلي دي چې انډیا ډېر زبردست او ښه طریقې کار سره کلاډي ټیم ته راولي. د انډیا چې کوم طریقې کار دی ډومیسټک کرکټ باندې هغه کلاډي ټیم ته راولي او د پاکستان چې کوم سلیکشن کرایټیریا دغه د پی ایس ایل پرفارمنس، د پاکستان د پی ایس ایل په پرفارمنس باندې ټیم ته کلاډي راولي او انډیا چې کومه کرایټیریا دغه ډېره زبردست کرایټیریا ده او وجه هم دا چې د انډیا ټیم ورځ تر ورځه په بره روان دی او د پاکستان ټیم ورځ تر ورځه ښکته روان دی. تیر شوي چې کوم 4 ایونټس دي نو هغه کې صرف یو ایونټ داسې دی چې هغه کې انډیا ناکامه شوې ده او تیر شوي 4 ایونټس کې 3 ایونټس انډیا ګټلي دي. T20 ورلډ کپ 2024، T20 ورلډ کپ 2026 اور چیمپئن ټرافي اور دین علاوه ODI ورلډ کپ هم ګټلې دي. ریسنټلی په دې 15 کالو کې 4 ټرافیانې چې کوم دي انډیا وګټلې. وجه څه ده؟ وجه همدغه راخه. مخکې مزید حسن علي ویلي دي چې په ون ډے کرکټ کې د پاکستان د طرف نه د ورلډ کپ نه تر اوسه پورې 19 کلاډیانو ډیبیو کړی ده په ون ډے کرکټ کې، یعنی یو کلاډي هم کنسسټنټلی په ټیم کې نه پاتې کیږي. حسن علي په خپل ویډیو کې دا هم ویلي چې ما داسې کلاډیان هم لیدلی دي چې هغه د پاکستان ټیم ته کله راشي نو په سټارټ کې هغه ډېر غټ پروټوکول ملاویږي چې کله هغه سیریز ته ځي نو بزنس کلاس ټیکټ هغه ورکړی کیږي او په بل سیریز کې بیا د هغه نوم هم نه وي. لکه یو سیریز کې راشي دومره غټ پروټوکول ورته ورکړلی شي چې په بزنس کلاس کې هغه ټریولینګ وکړي، بل ملک ته لاړ شي سیریز دپاره چې بیا ورپسې بل سیریز راځي نو د کلاډي نام او نشان هم نه وي. نو د پاکستان کرکټ بورډ کنسسټنټلی یو کلاډي ځان سره ساتي هم نه. نو حسن علي په دې ویډیو کې په خپله ویډیو کې د پاکستان کرکټ بورډ باندې ښه کړي تنقید کړی دی او سپینې خبرې کړي دي او دا هم د سوچ خبره ده چې 19 کلاډیان تیر شوي 2-3 کالو کې په ون ډے فارمیټ کې پاکستان کرکټ بورډ ټرای کړي دي. 19 کلاډیان په خوله باندې یادېږي، تقریبا یو نیم ټیم ته جوړیږي. خیر دا حسن علي یو ویډیو راغلی و د هغې حوالې سره اپډیټ سو، ستاسو سره یې دا کمنټ لازمي وکړئ.